بل صحابی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ د مخ د صورت نه لږ کمزورې، سوکوله لور نه ورکوي، سوکوله خور نه ورکوي. سید الکائنات ته به بار بار راتلو، یا رسول الله زما واده ډېر خوښ دی. واده د هر چا خوښ وي، زما ډېر اشتها ده. او چاله چې یو څیز نه میلاویږي نو د هغه به اشتها نور هم زیاتی. الانسان حریص فیما منعو، انسان چې د څه نه منې کې نو هغې ته نور هم توجه ځي. اوس ګوره زه تاسو ته یم شاته څه دي، ټول سړي به داسې شاته ګوري، ویم شاته مه ګورئ، بیا به خامخا یو ځل داسې شاته ګوري، ځکه چې کوم څیز نه انسان منی شي بیا هغې ته زړه ډېر کېږي. هغه چا لور نه ورکوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار رالی، ویل زه خدای به خیر کړي، یا رسول الله بس دی عمر مې ختمیږي، ما دپاره څه سفارش وکړه، زما واده ته زړه کېږي. ویل ښه لاړ شه، د عمر ابن وهب لور ده، هغې ته نکاح پیغام ورکا چې سید الکائنات زما نکاح ستا لور سره کړې ده. عمر ابن وهب نوی نوی مسلمان شوی و، هغه ته لاړې دروازې وټکوله، دا د رنګ روغن نه لږ کمزوری و. ویل خیر شه، هغه ویل کیدای شي څه خوراک څښاک تمې له به راغلی. ویل نه نه ستا لور سره نکاح کول غواړم، سردار دو جهان را لېږلی ما. هغه چې پیله خبر وکړه نو بس د هغه په دماغو سمه ونه لګېده. هغه ویل نه 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 وروره دا نه کېږي، زه دا نه کېږي. لوري ولاړه وه، خبره اوري چې سردار دو جهان الک را لېږلی دی. ورمنډې کړه ورپسې اواز یې ورته وکړو، ای سعد ته سردار دو جهان را لېږلی، ستا رنګ روغن چې هر څنګه ته زما دپاره د دنیا او د آخرت شهزاده ما ته قبولي، ځکه ته ما نه خوښ کړې، ته زما سردار خوښ کړې. د سردار انتخاب کمزورې نشي کېدی، د سردار انتخاب خراب نشي کېدی. نن به څوک داسې ووایي یو بچي د پلار ښځه وکړي، اوهو دا مې نه ده قبوله، لاړ شي عزتمندو پردۍ جینۍ وتښتئ. هی هی دا د صحابه کرام زندگی ده. آواز یې وانه اورېدو، سات خپه واپس د نبي علیه السلام محفل ته لاړې. د جینۍ پلار ته وایي ای زما پلاره ولې موږ غر کې، ولې ځان غر کې، سردار دو جهان غوندې رشته راغلی ده، دا د بادشاهانو د رشتو نه اعلی ده، ته ماله خاوند کې، ما ته په سر سترګو باندې منظور دی، ورشه د پیغمبر د محفل د رسیدو نه مخکې ورته ها وکړه. هغه د نبي علیه السلام محفل ته رسېدلی و، نبي علیه السلام هم خفه ناست و. د عمر ابن وهب ورلی، ویل یا رسول الله السلام علیکم. وعلیکم السلام. وی ما نه یو غلطي وشوه، پیله ما ته معافي وکړه، ستا استازی راغلی و، ما ویل کیدای شي ځان نه خبره کوي، ما واپس رخصت کړی دی، نو زه ډېر یریږم په ایمان باندې، ستا استازی رخصتولو باندې یریږم، ما ته قبول دی چې هر څنګه دی، بلکې ما ته څه کې زما لور تم قبول دی. نبی علیہ السلام ورته ځه ورشه نکاح وکړه. وایي ما سره خو درک نه لګېږي، پیسې ما سره نشته، غریب سړی ما. ویل دا واله پیسې، ورشه ځان له چې کوم دی جوړه والا، ورشه خاوند له ورشه ښځې له دې ښایسته کپړې والا، ما هغه وخت کې سرخي پوډر چې هر څه میلاوېدل د سنګار والا، دا ټول څیزونه پې والا. دا بازار ته لاړې. سوچ کوئ عزتمندو، د کوم انسان چې د 15-30 کالو نه په زړه کې یو ارماني او هغه کله پوره کېږي، دا انسان څومره خوشحالی کوي خوشحاله. او چې سردار دو جهان درته ووایي چې زه لاړ شه بل طرف ته غذا ده، ویل ته به هلته نه ځې، تا ډېر عمر دا ارمان دی چې زما واده وشي، زه ته لاړ شه واده وکړه، ستا تشکیل داسې وشو، ته به غذا طرف ته دې طرف ته نه راځې. هغه لاړې بازار ته، ځان له سامان واغستو، ښځې دپاره د سینګار سامان واغستو، د واده جوړی واغسته، زر برق لباس د هغه وخت مطابق به اغستی و. چې سامان یې را روان کو نو هلته آواز وشو، ای مسلمانانو په خپلو کارونو کې مشغول یی، په خپلو ودونو کې مشغول یی، راشئ د پیغمبر دین ته ستاسو د جانونو او د مالونو ضرورت دی. دو سامان لاس کې نیولی دی، د 30 یا د 50 کالو ارمان یې لګی دی پوره کېږي، لاس کې سامان نیسي، هلته اعلان ته ګوري چې هلته د الله دین ته ضرورت دی، هلته ما ته ضرورت دی، هلته د الله خواهش دی، دلته زما خواهش دی، هلته د جهاد دپاره سر ورکولو خبره ده، دلته د سر د ګټلو خبره ده. اوس څه وکړمه، ماله خو چا لور هم نه راکوله، پیله ځل چا لور کړه، نن د الله د پاره آواز دی. ګوري لږ ساعت یې وجړل، واپس یې هغه سامان دکاندار ته واپس کو. وایي ما نه دا سامان واپس کا. هغه ولې سامان واپس کې، ستا خو ډېر ارمانو چې واده دې وشي. ویل نه، په دې باندې اس علما، په دې باندې تلوار علما، په دې باندې پټکې علما، د الله دین زما نه اعلی دی، د الله خواهش زما د خواهش نه اعلی دی، د الله رضا زما د رضا نه اعلی ده. زه د خپله رضا د الله پر رضا باندې قربانو ما. لاړو تلوار یې واغستو، غریب سړی و، د سره څه نه و، یو نیزه، یو یې پټکې واغستو، سر نه یې پټکې وتړلو، مخ یې داسې پټ کو.
چې مخې پټ کو جنگ شروع دی لګې دی د الله د دین دپاره خلک سر ورکوي د چا خپه کټ کېږي د چا سر کټ کېږي د چا په سترګه کې نیزه ننوځي هی د واده سوچ پرې غوستو میدان جنگ ته لاړې نبي علیه السلام وایي دا تور څوک دی دا تور څوک دی وی لاسونه تور لاس د نبي علیه السلام وپېژاندو ویل ما ته سات ښکاري چا ورته ویلي جي او سات دی وایي مخې پټ کړی دی چې ته یې واپس نه کړي ځکه هغه یریږي چې اوسه پورې مې واده غوښتو چې د واده کار مې وشو اوس چې کوم دی دلته ګرځي نبي علیه السلام به وایي هی شریک شو چې کله غذا وشوه نبي علیه السلام تپوس کوي چې ماله سات راولئ ځکه زموږ نه زیاته قرباني د هغه ده چې د ټول عمر ارمان به چې پوره به شي که پوره به نه شي هغه ناوې د هغه په انتظار کې ده سره جوړه د هغه په انتظار کې ده چا ورته ویل یا رسول الله اصیب سات مړ شوی دی سات شهید شوی دی نبی اسلام زارو قطار جړل این سات مال راولئ هی صحابه کرام وی منگ نبی علیہ السلام په خپلو بچو باندې همداسې په جړه نه دی لیدلی لکه نن چې په سات باندې جړل ځکه هغه الله دپاره قرباني ورکړه هغه د رسول الله دپاره قرباني ورکړه چې کله سات وله راوستو نبی علیہ السلام پې داسې د پاسه پرېوتو بیا یې داسې غېږ کې راوچت کو ډېر زیات یې وجړل د نبی علیہ السلام اوښکې د هغه په لاش پرېوتې بیا لږ سات پسې وخندل بیا لږ سات پسې وخندل لږ سات پسې داسې مخ تاو کو ابو لبابه صاحب تپوس کوي یا رسول الله څه چل شوی دی کله خاندي کله جاړي کله مخ ګرځې وی اما بکائی سادن ای زما صحابو چاړم به ولې نه چې د سات دی لاش ته ګورم زړه مې ارې کېږي بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې تویېږي ولې به نه جاړم دا هغه ساعت دی چې د ده کلونو نه دا ارمانو چې زما واده وشي نن د ده واده کېدو د خپل هغه واده د الله په دین باندې قربان کو موږ 3 ورځې د الله په دین دپاره نشو لګولی 4 ورځې نشو لګولی درس ته 5 منټه 10 منټه نشي یو انسان واده قربان کی تیاره نه وي بیا وایي جاړه به راله ولې نه راځي دا هغه سات دی په کار دا دی چې نن د ده بدن په زرق برق لباس کې چې کوم دی پروت وی هی نن د سات په پوز او سترګو کې منونه خاورې ننوتي دي جړه به نه راځي دا هغه سات دی په کار دا دی نن د ده د واده شپه ده چې د ده په بدن باندې عطرونه پراته وی نن د ده په بدن باندې خاورې ایرې پرتې دي دا هغه سات دی په کار دا دی چې نن د ده په سترګو کې تور کجل پراته وی تور رانجه پراته وی ځکه د ده د واده شپه ده او نن د تور رنجو په ځای باندې د ده په سترګو کې سرې وینې پرتې دي دا هغه سات دی په کار دی چې نن دا د واده په سره جوړه کې سجا وی او د سرې جوړې په ځای باندې دا د وینو په سور لباس کې لت پت پروت دی وی ماله به جړه نه راځي نو بهرحال عزتمندو وی بیا مې وخندل ځکه وی چې کله ما په سات باندې وژړل وی ما ته الله وی زما پیغمبره ستا جړه مانه نه کتل کېږي خو ته واوره ته په سات خپئ راشه وګوره ما سات له څه ورکړي دي جنتونه را ورته الله کولاو کړه داسې ورته کولاو کړو نبي علیه السلام په خندا شو لږ سات وی اما ضحکي لما رأیت منزلة عند الله وی ما چې دا وخندل وی ما وکتل چې الله سات له څومره مرتبه ورکړه زه په خندا شوم خوشحاله شوم چې یا الله سات قرباني ورکړه خو تا د هغه د قربانۍ نه هم هغه زیات انعام ورکو ای زما ربه زه خوشحاله یم تانه په سات خپوم خو تا خوشحاله کړم مخ مې ولې وګرځو وی لما رأیت ازواجه وی چې کله ما وکتل جنتونه کولاو شو د سات هغه هورې د سات هغه ښځې دامره په مستۍ سره دامره په منډې سره را روانې وې چې ما خلاخلهن ما د سات د هغه ښځو دومره په منډې را روانې وې چې د هغوی هغه لمنې اوچتې شوې او د هغوی هغه پازیبونه او هغه پنډۍ سپینې سپینې ما ته ښکاره شوې نو مخ مې بل طرف ته وګرځو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے وی پدی خاورو کے زان ککڑ کا پدی خاورو کے دا اللہ دا پارا زان ڈب کا اللہ بدی دو گلونو پشان باندے گلے گلزار کی ہاں بقا کے دا انسان جون انسان الله د پاره ځان ورکینی مړ کینو دا ژوند دی شي چې کوم انسان د الله انسانانو باندې مرګ راځي که نه راځي
پیغمبرانو باندې مرګ راځي کنه انک میت و انهم میتون الله وی تاسو ممری زما د پیغمبر بمری خو چې کله شهید مړ شي نو زما پیغمبر وی د دومره قربانی ورکړی دا چې رب کائنات وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دته وګوره مړ نه وی زما د غیرت خبره ده د زما په دین باندې غیرت کړی دی بل احیاء دا ګوره ژوندي دي عند ربهم يرزقون دی له التم رزق ورکوم لکه تاسو له چې دنیا کې ورکوما ان شاء الله د دین د پاره خواري کو کنه ان شاء الله حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وی ما باندې څومره غمونه تیر شي د سردار دو جهان لور دا یو شعر ویل دی صبت علی مصائب لو انها صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لياليا وی قسم دې موږ باندې دومره سختي تیری شوي دي که دا سختي چېرته په ورځو باندې تیرې شوي وی نو د ورځو نه به شپې جوړې شوې وې نو انشاءالله د دین دپاره به قرباني ورکوو که نه انشاءالله